وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون صدق الله العظيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد قال الله تعالى في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. رونو د منافقانو دا غوی بد صفتونه الله تعالی ذکر کوي او غرض او مقصد دا دی چې مؤمنان د دې صفاتو نه ځان وساتي چې په منافقانو کې کومې علامې موجود دي نو چې د هغې نه ځان وساتي او دا د الله تعالی فضل او احسان دی چې مونږ ته دا علامې ذکر کوي چې ګوره د منافق انسان دا نښه ده دا یې نښه ده نو ځان دې ساتل پکار دي. وی لقمان حکیم ته چا ویلو چې تا د عقل د کوم ځای نه زده کړی دی چې دومره عاقل او هره خبره د حکمت ده. وی هغه ورته چې ما د بېوقوفو خلکو نه زده کړی چې کم کار بېوقوفه خلک کوي نو هغه زه نه کوم، چې به کم کار په معاشره کې انسان بدې ښکاري نو هغه زه نه کوم، چې په خپله باندې عاقل شم. نو دغه شان دا صفات الله تعالی ذکر کوي چې دا خو په منافقانو کې موجود او الله تعالی ته ډېر زیات بد خلق نو تاسو د دې صفاتو نه ځان وساتئ. نو یو پکې دا دی چې وإذا قیل لهم لا تفسدوا فی الأرض، هر کله چې به وویلی شول دوی ته چې فساد مه کوئ په ځمکه کې، قالوا انما نحن مصلحون، نو دوی به وایي چې یاره مونږ خو اصلاح کوونکي یو، مونږ خو صلح راولو، مونږ خو فساد نه دی کړی. علماء وایي چې یا خو د دې شان نزول لا دی چې دې منافقانو کې یو کس و د هغه نوم اخنس ابن شریق. دا اخنس ابن شریق به راتلو د لرې نه مدینې منورې ته او د مسلمانانو احوال به معلومول او د دوی رازونه به بیا نورو خلکو ته بیانول او بیا به چې په دې لاره باندې تلو نو که د مسلمانانو فصل به او چېرته وچ شوی به نو هغې ته به اور ورته کړو، که د مسلمانانو څاروي به یو ځای کې سرېدل نو ده به استحلال کړه، ماشومان به چېرته په لاره کې وو بس دیکې به ورله ورکړې خوب به یې کړه. نو چې کله به ورته بیا چا وي چې ګوره فساد په ځمکه کې مه کوه نو ده به انما نحن مصلحون، کله مونږ خو اصلاح کوونکي خلک یو، ټیک ټاک یو. نو د دې وجې نه یا د هغه په حق کې نازل شوی یا هر هغه څوک چې هغوی په ځمکه کې فساد کوو نو په ځمکه کې فساد دا دی چې خلک یې د ایمان نه منې کول. دا منافقان به راغله او داسې وروسته به رام شي چې دوی به داسې وکړو سهار ټایم کې به ایمان راوړو، مشوره به یې کړې وه او خلکو ته به ویل چې یاره مونږ ایمان راوړو، دا دین ډېر زیات حق دی. او چې د ماښام ټایم به شو و یاره مونږ خو واپس ځو، ګورئ مونږ د ایمان پرېږدو. نو چا به ورته ولې یاره وایي مونږ چې کومې هغه نښې موجود کولې او په زموږ په کتابونو کې لیکلی شوي وي نو هغه ټولې په دې پیغمبر کې نشته، نو مونږ ایسته لاړو. نو سادهګان داسې نوي نوي خلک چې مسلمانان شي ډېر خلک به په زړونو کې شک پیدا شو چې یاره دا خو واقعي پوهه خلک چې دوی داسې وایي او دا دغه شانته کې خلک کوي. نو یو خو دا و چې خلک به د ایمان نه منې کول نو دا فساد دی. دویم دا دی چې د مسلمانانو چې کم پټ رازونه هغه به یې کافرانو ته نقل کول، ناس به د مسلمانانو سره او دوی دا زموږ ملګري دي او دوی به ورته رازونه ووایي چې سبا موږ په دې ځای باندې حمله کوو، په دې طرف باندې به ځو، داسې به کوو. دوی به لاړ هغه راز به یې هغوی ته اوټ کړو او چې راز ښکاره شي بیا انسان هغه داسې یو جنګ چې ګټلی هغه انسان بیا بایلي چې راز د انسان ښکاره شي. نو دا خبره وشوه چې رازونه به ښکاره کول دا هم فساد دی. بل دا دی چې د کافرانو سره به مدد کوو، باقاعده به د هغوی سره کومکونه کول، پیسې به وله ورکولې، اسلحه به وله ورکوله
نو چې کله به وویل شو چې فساد مه کوئ په ځمکه کې نو دوی به یې مونږ خو اصلاح کوونکي یو. علما وایي چې دلته کې الله تعالی ذکر نه کړه چې ما ورته ووایي که پیغمبر ورته ووایي صحابه ورته ووایي چا ورته ووایي. وإذا قیل لهم بس چې وویل شو دوی ته وایي د دې خبرې فایده دا ده چې دا امر بالمعروف او نهي المنکر کول او دعوت چې دی نو هغه د یو خاص انسان کار نه دی چې ګوره الله تعالی به صرف دعوت کوي رسول به دعوت کوي صحابه به کوي نه. وإذا قیل لهم چې وویل شو دوی ته چې هر څوک نو هغه به د نیکۍ خبره کوي او د بدۍ نه به خلک منع کوي. بل العلماء وإذا قیل لهم لا تفسدوا في الارض نو نهي د منکر نه مخکې ذکر کړه او امر بالمعروف وروسته ذکر کیږي. وإذا قیل لهم آمنوا نو علماء وایي کله کله به انسان نهي د منکر نه مخکې کوي. لکه ګوره یو انسان دا دی چې چاته وایي لکه مونځ کوه ذکر کوه دا امر بالمعروف دی. یو نهي د منکر نه دی چې لکه ګوره دا غیبت مه کوه دا بغض مه ساته دغه شانته کې دا جواري مه کوه او که انسان لاس رسي نو په لاس باندې به منې کوي. نو کله کله به امر بالمعروف انسان مخکې کوي او کله به انسان نهي د منکر نه مخکې کوي. نو دلته کې الله تعالی ذکر کړ چې ګوره لا تفسدوا فی الارض په ځمکه کې فساد مه کوئ. نو داعی انسان چې دی نو هر انسان هغه په دې امت کې داعی دی چې هغه به خلکو ته د نیکۍ حکم کوي او د بدۍ نه به منې کوي. نو اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض بیا به دوی دا خبره کوله چې انما نحن مصلحون مونږ اصلاح کوونکي یو. نو علما وایي دا څنګه خبره ده چې هغه خپل فساد ته به اصلاح وي دا یې ورته څنګه اصلاح وي. وایي د هغې یو وجه دا ده چې دوی مریضانو د دوی زړه خراب وو نو د خپل د دې ناروا کار ته به د ثواب کار وي. لکه وایي ګوره مونږ د هغوی سره م یو او ستاسو سره م یو نو دا د ثواب کار نه دی. نو دا هغه خپل دوی ته چې کوم منافقت و نو هغه ګناه ورته ګناه نه ښکارېده. د دې وجې نه اشرف علي تنوي رحمه الله ذکر کړي دي چې ډېر خلک په دې ګناه کې هغوی اخته وي خو هغوی ته د ګناه علم نه. نو دا ګناه چې ورته علم نه او د هغوی دا ګمان کوي چې موږ کامل خلک یو نو انسان نورم ګمراه کېږي نورم خرابېږي. نو انسان ته چې کله د ګناه پته ولګېده چې دا ګناه ده نو بیا د توبه م وباسي د استغفار هم کوي او چې دته د ګناه پته نشته یو شي ته د ثواب وایي نو چېرته هم ترې توبه نه وباسي. نو دا ډېر خطرناکه خبره ده. نو دوی په دې باندې نه پوهېدل چې زمونږ دا ګناه چې ده هغه ګناه ده. نو زړه یې خراب و نو د دې وجې نه په خبره باندې پوهېدل نه. او حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وایي چې دویمه وجه دا ده چې دوی په غوسه کې راغله چې کله ورته وویلی شو چې فساد مه کوئ نو دوی د غوسې د وجې نه وي نه موږ فسادیان نه یو موږ اصلاح والا خلک یو. نو د ځان فکر یې نه کوو خو د هغه مؤمنانو جواب یې کوو چې نه نه دا تاسو چې کومه خبره کوئ دا غلطه ده موږ اصلاح کوونکي یو. او د صحابو سهالو صحابه کرامو به یو بل ته ویل چې زما اصلاح کوه. عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایل رحم الله من اهدى الی عیوبی هغه انسان باندې الله تعالی رحم وکړي چې ماته زما عیبونه وښیي چې تا کې دا عیب دی تا کې دا عیب دی. خو یوه خبره ده چې دا انسان چاته د نیکۍ حکم کوي او دا عیب ورته ښیي نو طریقه وله پکار ده. او بله دا چې په زړه کې د هغه دپاره درد پکار دی. یو دا ده چې انسان څوک شرموي چې لکه ته چې دی نو دا خبره غلطه کې دا غلطه کې دا الفاظ دی غلط دي دا داسې چل کې. یو دا چې انسان شرمول کوي او یو دا چې په زړه کې اراده یې چېرې دا انسان دا ګناه کوي چې د دې نه منې شي نو بیا مؤمن له خوشحالېدل پکار دي. لکه تا ته یو انسان وي چېرې تا بله زما سره په مانځه کې ولاړ وي ولکه تا ټول بسته کې بس کله یې د ګیرې سره لوبې کولې کله د یخته راشو کول کله د څادر سمو کله به دې نو لږ دا داسې مه کوه. داسې نه چې ته غوسه شې چې مړه ته قبلونکی الله قبلونکی دی ځه داسې نه ده پکار بلکې خوشحالېدل پکار دی چې ګوره ماته یو غلطي زما چا وښودله خو دا غلطي ښوونکی چې که نه دله طریقه پکار ده په طریقه باندې خبره پکاري چې وروره دغه شانته کې دا مناسب نه او دته د هغه وایي نه چې لکه تا داسې غلطي وکړه ځکه مونږ خو له ګډوډ یو که نه نو عمومي خبره دې کوي چې یاره بس دغه شانته کې دا غلطیانې په منځونو کې نه دي پکار بیا هر سړی دې د ځان نه وباس مونږ خو هغه شان خلک نه یو. عمر صاحب به دا وي چې که ماته چا زما عیب وښودو نو زه به الله دې په هغه باندې رحم وکړي دعا به یې ورته کوله. نو دوی به د خپل د کفر ته د خپل منافقتوب ته به وایي انما نحن مصلحون مونږ خو اصلاح کوونکي یو. نو الله تعالی فرمایي الا انهم هم المفسدون دا خلک چې دي همدا فسادیان دي ولکن لا یشعرون خو په دې کې شعور نشته. باطن چې د انسان مړ شي
نو او بل دا چې ولکن لا يشعرون دوی ته کې دا عقل هم نه و چې الله تعالی باندې نبی اسلام ته ونه وي نو ټول خبرې بخکاره نشي او شعور پکې نو عقل بیا کار نه کو بل نقصان دا دی چې د صحابه پسې به خبرې کولې و اذا قيل لهم امنوا كما امن الناس هر کله چې وته ویل شي چې ګوره ایمان راوړی لکه څنګه چې د صحابه کرامو ایمان راوړی دی لکه عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې د دې ټول صحابه مطلب دي او يهود ته الله تعالی خطاب کوي چې ګوره د عبد الله ابن سلام په شان صحیح ایمان راوړی د ابوبکر په شان صحیح ایمان راوړی د عمر په شان تکي راوړی صحیح ایمان راوړی تاسو کوي نو دی وسوي وای انؤمن کما امن السفهاء آیا موږ ایمان راوړو د څه قسم چې دی بیوقوف خلکو ایمان راوړی نو صحابه کرام ته بیوقوف وي علما وایي چې دوی د صحابه کرامو ته دا بیوقوف ولي وي وای دا غي یو وجدار چې په دوی کې په خپل باندې عقل ډیر زیات کم نو دوی چې په خپل کمقل نو د صحابه کرام وتم کمقل ښکاري ده نو دوی مړه د کمقل خلک دي دوی مدد چې دوی د صحابه کرامو قدر نه پیژندو دا غي منزله او مرتبه نه پیژنده نو موږ د خو بیوقوف خلک دي او بل دا و چې صحابه کرام اکثر فقیران خلک نو دوی به مړه داسو بیوقوف خلک دي غریبانان خلک دي وس دوی بس کوي او سلوره مدد چې د صحابه کرامو به کوم قرباني ورکول خپل مال به خیرات کوو د الله په لار کې په نبی له سلام باندې نو دوی خو د دنیا سره ډیره مینه و دوی به مړه داسو بیوقوف خلک دي خپل مال راخلي او په پیغمبر باندې قرباني وای دا دوی څه کوي او بل وجه دا و چې په صحابه کرامو کې چې کنه نو چل ول خبرې پکې نه وي لکه نن سبا زمون خلک چې نه دي ته حکمت وایي خلک وایي دا سره په حکمت نه پوي ما وایي دا ډیر زیات و چې خبرې کوي نو مطلب دا چې کم انسان حق وایي هغه ته بیا خلک وایي دا بیوقوف دی ما وایي په ځای کې چې وخت یې کنه نو دې څه بنه کې بعضی خبرې ما وایي ځان خاموشه کې بیا وایي دې چل وشي دې وشي نو بس موږ د حکمت نه بکارې حکمت مطلب دا دی چې ببوسو کې وبوزه حق خبر ما بیانوا حرام او د حلال بحث پنه کې بل څه بنه کې او بس صرف چې نو صدرګه بزان راواچو کینه نه نو دی بم دغه شان خبره کوله صحابه کرامو کې چل ول خبرې نه وي دوی ما داسې بیوقوف دي د ډایرک میدان پر ادان یو خبره کوي او بل دا چې دومره لوی لخر سره مقابله کوي او دغری وهي نو داسې بیوقوف خلک نه دي نو الله تعالی وایي الا انهم هم السفهاء دوی چې دي کنه دا بیوقوف خلک هم دادي ولكن لا يعلمون لیکن دوی پوهیږي نه په خبره باندې بیوقوف خو دوی دي نو الله تعالی یو په دې آیات کې دا خبره ثابت شو چې ګوره څوک د صحابه کرامو پسې څنګه الفاظ استعمالي نو الله تعالی ول په هغه الفاظو کې جواب ورکړي لکه دوی دا خبره وکړه چې صحابه کرام نعوذ بالله بیوقوف دي نو الله تعالی ته تاسو بیوقوف وي نو دای مو تقاعده کې خو دا چې چا صحابه ته وی چې ته بیوقوف وي نو ته وو دي ته بیوقوف وي کچا د صحابه پسې وی چې زنديق ته وو ته زنديق کچاوی د صحابه کافران دي نعوذ بالله ته وو ته چې ته کافری دا د الله تعالی قانون دی نو الله تعالی فرمایي بیوقوف دوی ځکه دي چې ګوره د دنیا د ژوندۍ تیریدونکې ده د دنیا د عزت او د دنیا د دبدبا د مال دولت پاتې کیدونکې ده او دوی را لګېدلې دي او د عارضی دنیا د وجې نه غلوی اخرت پرې خو دي نو بیوقوف خو دوی دي الا انهم هم السفهاء ام دوی بیوقوف دي دیو جن علماء وایي چې د دې آیت نه د صحابه کرامو د معیار حق خبره ثابتېږي چې صحابه کرام چې کم دینو آغاز زمونږ د لپاره د ایمان نمونه ده او صحابه کرام زمونږ د لپاره د حق معیار دی ځکه الله تعالی فرمایي چې تاسو ایمان راوړئ بل ځکه کما امنو کما امن الناس دلته وتم وي ایمان راوړئ کما امن الناس لکه څنګه چې د صحابه ایمان راوړی دی دا وی چې څنګه په قیامت عقیده ده پر رسول باندې عقیده ده په قران عقیده ده دغه شان تاسو ایمان راوړئ نو صحابه کرام زمونږ د لپاره معیار د حق دی دا وی پس ورپسې کېدل پکار دي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو حدیث کې فرمایي وما بقای ما ادری فیکم ما ته پته نشته چې راځو پتا سو کې څومره وخت ژوندې یم نو فقتدوا بالذین من بعد ابو بکر و عمر زمانه بعد ابو بکر صدیق او د عمر رضی الله تعالی عنہ پس ورپسې شي او دا وی اقتدا وکړي دغه شان پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي اصحابی کالنجوم فبأيهم اقتدیتم اهتدیتم زما صحابه د ستورو په شان کې دي چې دا کم پس ور روان شي تاسو په هدایت باندې شي نو تاسو ته اوس خلک وي چې ګوره مې یاره حق مطلب خدا دی چې بس دا وی هر خبره زمونږ د لپاره دلیل دی نو ټیک شو په مونږ کې زمونږ د لپاره وی دلیل شو پر وجه کې په زکات کې
خو ډېرې مسلې داسې دي چې د صحابو په خپل منځ کې اختلاف دی. نو که ته وایې چې لکه معیار حق خو دې ته ویلی کېږي چې هره خبره ټیک ده، یو صحابي یو خبره کړې ده، بل صحابي بله خبره کړې ده، نو موږ ورته وایو چې بیا خو احادیث هم حجت نشو. ولې په احادیثو کې اختلاف چې دی، خو انسان به پکې بیا لټوي حق ته پکې ځان رسوي. لکه وګوره پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو حدیث کې فرمایلی دي چې تاسو نبی علیه الصلاة والسلام مالک ابن حویرث روایت کوي چې زه رالم او نبی علیه الصلاة والسلام چې دی نو د هغه صحابه ولاړو، څادر یې اغوستې وي او په مانځه کې چې دی نو رفع یدین کول، لاسونه اوچتول. اوس بل حدیث د دغه مالک ابن حویرث دی، هغه وایي یاره وایي زه راغلم نبی علیه الصلاة والسلام صحابه موجود او وایي نبی علیه الصلاة والسلام ورته خبره وکړه چې مالی اراکم رافی ایدیکم کانها اذناب خیل شمس اسکنوا فی الصلاة. نبی علیه السلام وایي دا تاسو باندې څه شوي دي چې د مستو اسونو په شانته کې دا لکۍ داسې وهی را وهی، سم شي په منځه کې سکون اختیار کوي. اوس دلته کې دوه حدیث دي، خو ګوره علما وایي دی دوه ځله راغلی دی. اول ځل چې راغلی و نبی علیه الصلاة والسلام کول، خو په آخره ځل چې راغلی په 9مه هجرۍ کې راغلی دی. نو په هغه ټایم کې بیا اخیره ځل و او د نبی علیه الصلاة والسلام اخیر عمل دا و چې بیا په دې منځه کې د اشارې نه دي کړي. نو یو ځل یې کړې وې په اوله کې او په آخره کې نه دي کړي. اوس دواړه حدیثونه صحیح شوه. نو دغه شانته کې د صحابو په خپل منځ کې اختلاف دی او خبرې راغلی دی، او انسان به پکې حق ته ځان رسوي چې کومه خبره حق ده، کومه مخکې ده، کومه وروسته ده، د صحابي کله تېر شوی او دا کله تېر شوی. داسې خو د قرآن په آیاتونو کې هم اختلاف شته. مطلب دا دی، ګوره زه به تاسو پوهېږم. الله تعالی یو آیت کې فرمایي لا نسألکم رزقا، زه ستاسو نه رزق نه غواړم، بس رزق در نه غواړم. بل ځای کې الله تعالی فرمایي چې کله د جمعې مونځ وشي نو تاسو وګرځئ رزق تلاش کړئ. اوس یو آیات کې الله تعالی وایي رزق در نه غواړم، مطلب صرف عبادت کوئ. بل آیات کې الله تعالی فرمایي رزق تلاش کړئ. علما وایي دا دواړه آیاتونه صحیح دي. الله تعالی فرمایي لا نسألکم رزقا، ورزه ستاسو نه رزق نه غواړم حراما، ای حرام رزق در نه غواړم. او دی بل آیات کې الله تعالی فرمایي وګرځئ حلال رزق وګټئ. نو دواړه آیاتونه صحیح شو که صحیح نشو؟ دواړه صحیح شو. نو مطلب دا دی چې د صحابو که په خپل منځ کې اختلاف په یو مسله باندې راغلی دی، نو دا د دې خبرې دلیل نه دی چې صحابه کرام معیار حق نه دي. صحابه کرام معیار حق دي، زموږ دپاره د حق دلیل دی. نو بعضې ټایم کې به تاسو ته خلک وایي چې لکه د صحابو په دور کې د هغوی نه که یو غلطي شوې ده نو هغه غلطي هم زموږ دپاره معیار دی. موږ ورته وایي او که نه، دا خو هغوی باندې الله تعالی د شریعت احکامات جاری کړي وو. اوس چې په دې زمانه کې څوک غلطي وکړي او د شریعت حکم پې جاری کېږي نو څنګه به یې کوې؟ نو موږ سره نمونه موجود ده چې ګوره دی په دغه دور کې دا عمل شوی نو هغوی له دې سزا ورکړې وه. نو په دې دور کې که د چا نه وشي نو دې سزا به له ورکې. نو په هر شیز کې صحابه کرام زموږ دپاره معیار حق دي. ما خیال به زما په دې خبر به تاسو پوه شوي، ډېرې ګرانې خو به نه وي. مطلب دا دی چې ګوره صحابه کرام معیار حق مطلب دا دی چې صحابه کرام زمونږ په هر خبره کې مقتدا دي. د صحابه کرامو هر خبره زمونږ لپاره په سر سترګو باندې قبول ده. د صحابه کرامو اعمال چې کوم دي نو زمونږ لپاره د هدایت نمونې دي. هغوی چې کوم عمل کړی دی د دې وجې نه نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلي چې زما په امت کې به ډلې پیدا کېږي 3 اویا ډلې، او په دې کې به یوه ډله جنتي او دا 2 اویا چې نو دا به جهنم ته ځي. نو صحابو تپوس وکړو چې کومه ډله په حق باندې؟ نبی علیہ السلام فرمایل ما انا علیه و اصحابی، په کومه طریقه باندې چې زه روان یم زما صحابه روان دي دا ټیک لاره ده او حق ده. ورنو ګورئ تاسو په دې خبره چرته کې خفه نه شئ چې دا نن سبا چې کومې ډلې دي چې مثلا دا حنبلي دی، دا شافعي دی، دا مثلا پنجپیري دی، دا دیوبندي دی، دا پلانکې دی، دا ډلې دي مطلب نه دي. دا خو ټول مسلمانان دي، دا ټول جنتیان دي چې نیک اعمال یې کړي. دا ډلې مخکې تېرې شوي معتزله دي، مرجئه دي، قدریه دي، کرامیه دي، جسمیه دي، دا مخکې تېرې شوي. نو دا ټول مسلمانان دي. مطلب دا دی چې که یو سړی هغه نیشنل کې دی، که پی ټي آی کې دی، که پیپل پارټۍ کې دی، که جماعت اسلامي کې دی، که دیوبندی دی، که پنجپیری دی، که اهل حدیث دی، ټول مسلمانان دي. ګورئ په دې کافر نشته. دا په دې خبر مو څوک دوکه نه کړي چې ګوره نبی علیه السلام وایي چې ډلې به تیارېږي، دا ټول به جهنم ته ځي، دا دې خوا، او دا یو ډله چې دا به جنت ته ځي. نو تاسو په خبره پوهېږئ که نه؟ داسې خبرې نه دي. ښه، دا ټول مؤمنان دي، الحمدلله موږ ټول مؤمنان یو. نو مطلب دا دی چې ګوره الا انهم السفهاء، والله تعالی فرمایي دوی بیوقوفه دي، ولکن لا یعلمون، لیکن دوی نه پوهېږي. نو دې آیاتونو کې الله تعالی د دې منافقانو د هغوی د غبط صفات ذکر کړه. واذا قیل لهم، هر کله چې وویلی شي دوی ته لا تفسدوا، فساد مه کوئ، فی الارض،
پزمکه کې قالو وای دوی انما نحنو بشک مونږ چې یو مصلحون اصلاح کوونکي یو الا خبردار انهم هم المفسدون هم دوی فسادیان دي ولكن لا يشعرون لیکن دوی نه پوهیږي واذا قیل لهم هر کله چې وویل شي دوی ته آمنو ایمان راوړئ کما آمن الناس لکه څنګه چې ایمان راوړی دی صحابه کرامو قالو وای دوی انؤمنو آیا مونږ ایمان راوړو کما آمن السفهاء لکه څنګه چې ایمان راوړی دی د بېوقوفه خلکو الا خبردار انهم هم السفهاء بشکا هم دوی بېوقوفه دي ولكن لا يعلمون لیکن دوی نه پوهیږي. نو دا نن چې کومه شپه ده نو ډېره زیاته بختوره او بابرکته ده. د عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها روایت دی وی ترمذی شریف کې حدیث دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ځل زما حجره کې وو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پاسېدو एकदम بهر ته ووتو ډېر وخت تیر شو نو عایشه صدیقه بس وروته چې نبی علیہ السلام څه شو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مسروان دی او دا د ست چې د سوال لسمې سپومې درنا ده خو زه د تیارې ته تلم چې نبی علیہ السلام یې ونه ني نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام روان تر دې پورې چې د بقیع مقبره ته لاړو. د بقیع مقبره بالکل د مسجد نبوي سره نږدې ده. انسان چې راوځي دې طرف ته مخامخ بالکل نږدې د سحر مونځ نه بعد ته خلک پرېږدي. نو هغه ټایم کې خو بس داسې پابندي نه وه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ماسخوتن لاړو د بقیع مقبرې ته. هلته نبی علیہ الصلوۃ والسلام ناست و دعاګانې کولې. عایشه صدیقه وی چې کله نبی علیہ السلام را واپس کېدو وایي زه دې په منډه باندې راغلم چې ما ونه یې و چې زه رالم کور ته نو زما د اعصاب ایسا و. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ما ته رامنې پوه شو چې عایشې زما پسې شاته راغلې ما چې او نو وایي بیا ورته ما چې د الله رسول تاسو مقبرې کې به دې ټایم باندې څه کول وایي ما ته یې ویل چې تا ته پته شته نن کومه شپه ده وایي ما ته خو پته نشته وایي نن شب براءت دی 15 د شعبان ده وایي بیا نبی علیہ السلام وایي چې الله تعالی په دې شپه باندې د قبیله بنو کلب چې په عربو کې لویه قبیله ده د هغوی چې څومره ګډې بیزې دي د هغوی په شا باندې چې څومره یخته دي دومره انسانانو ته الله تعالی مغفرت کوي. او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې په دې شپه کې ذکر اسکار تلاوت او په دې شپه کې د انسانانو تقدیر لیکل کېږي. د انسانانو د دې وجې نه حدیث کې راغلی دي چې په دې شپه باندې تقدیر لیکل کېږي. ډېر انسانان به دا وایي چې کال له به زه نکاح وکړم او زما به اولاد وشي څوک وایي زه به دا وکړم او د ده نوم به په هغه مړو په لسټ کې لیکلی شوی. انسان پکار ده چې د خپل صحت لپاره د عافیت لپاره او دغه شانته کې د توبې او د مسلمانانو لپاره د دعاګانو د خپل ځان لپاره دعاګانو د هغې اهتمام وکړي. دا مدینه منوره کې اوس هم هغوی د شب قدر د هغې ډېر زیات اهتمام کوي. باقاعده یو عالم دی شیخ حسن جان صاحب په دې ټوله دنیا کې هغه ماشاءالله ګرځېدلی هغه لیکلي دي چې په مدینه منوره کې وایي زه ومه نو په دغه شپه باندې باقاعده د ماشومان به د کورونو ته ورتله او هر دروازه به یې ټکوله نو هغوی به ورته وایي چې که ځلوبۍ یې راویباسئ که نیني یې راویباسئ که نه دروازه ماتو لکه د هغوی داسې یو رواج و بیا به د کور نه څوک راووته نو هغوی له به یو شی ورکړو ماشومان باندې بیا صدقه کوله. نو په دې شپه باندې صدقه هم هغه پکار ده. نو ډېر شیزونه وروڼو په شریعت کې دا دي چې دا د مشرانو د وخت نه را روان او د احادیثو نه ثابت دي خو مونږ هم اوس داسې لږ ګډ وډ غوندګي شو نو بس د هغه مشرانو چې کوم ترتیب و هغه مونږ پرېښودی دی. نو ټیک شو چې هغه شیزونه پکې نه دي پکار چې انسان بالونه ولي یو څه کوي او بل څه کوي صدقه پکې پکار ده دغه شانته کې اعمال پکې پکار دي. خو یوه خبره ده چې دا سبانۍ چې کوم روژه ده نو دې کې احادیث چې راغلي دي نو هغه کم از کم د حسن درجې ته رسي. مطلب دا دی چې پیغمبر علیه السلام به اسیم دی 14 14 15 به اسیم نیوله نو که انسان وایي چې اسیم 15 سبا ده او راځه د روژې یو ښه خبره ده نو لازمي نه ده. نبی علیه السلام په حکم نه دی کړی چې تاسو یې ونیسئ خامخا خو دومره ده که انسان وایي چې نبی علیه السلام خو به اسیم دغه 15 نیوله که نه او داسې یو برکتي شپه هم ده او سبا برکتي ورځ هم ده نو که ویې نیسي نو دومره ده چې الله تعالی نه پرې د ثواب امید شته.
او که انسان بیخي داسې وایي چې بیخي لازم ده او که چا ونه نیو نو داسې نو بیا د بدعت جوړېږي. ځکه نبي علیه السلام پې داسې حکم نه دی کړی، موږ پکې درمیانه خبره وکړه. نو که انسان وس رسیږي او نور کلیم عادت دی یو که عادت نه مې خو چې سبا سین 15 د جوبه بینې سمجو صحیح ده. نور پیغمبر اسلام پې حکم نه دی کړی چې خامخا تاسو ونیسئ. نو که ونیولی شي جو ثواب دی پکې او که ونه نیشي ګناه پکې نشته. خو د شپې د عبادت په احادیثو کې راغلی دی چې د شپې عبادت وکړئ. اسی هم په حدیث کې راغلی دی چې الله تعالی وعظونه کوي چې تاسو هغه خلکو چې بغاوت هم کړی دی راځئ ما ته رانږدې شئ. نو دا شپه ده نو عبادت پکې وکړئ. ساس کار پکې پکار دی نو خاص پکې څه عبادت نه دی راغلی. ذکر پکې پکار دی، تلاوت پکې پکار دی، درود شریف پکې پکار دی، استغفار پکې پکار دی، دعا پکې پکار ده. نو که ټوله شپه جو ډېر خوند به وکړي او که ټوله شپه نه چې انسان لږ ویده شي داسې 3 بجې 3:30 بجې راپاسي او دغه 2-3 غنټو کې پوره کار کیږي. نو بس زما خو درخواست دا دی چې که تاسو راپاسئ نو ما ته پکې دعا وکړئ او که مال الله تعالی توفیق راکړو انشاءالله تاسو ته پکې دعا وکړم او ټول مسلمانان په دعا کې یاد کړئ. الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله واصحابه اجمعین. کریم ذات د دې شپې چې څومره برکات دي ټول مؤمنان ته ور نصیب کړي. الله دغه خلکو مغفرت چې کیږي کریم ذات زموږ ټول مغفرت پکې وکړي. الله تعالی موږ ډېر زیات وروسته خلک یو، خو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په امت کې یو، خطاکار یو، سیاکار یو. الله تعالی موږ توبه وباسو، زموږ توبه قبول او منظور کړي. الله کوم دا تقدیر چې لیکلی کېږي الله که موږ پکې بدبخته لیکلی شوي یو ربه موږ دعا کوو موږ ټول پکې نیکبخته ولیکي. الله کریم ذاته زموږ په عمر کې برکت نازل کړي، د نیک اعمالو دپاره ټولو مسلمانانو له زندګي ور نصیب کړي. الله کریم ذاته هغه خلک چې هغوی ستا نه باغیان هم دي کریم ذاته په هغوی باندې خپل رحم وکړي. الله ستا رحمت پراخه دی، جنت ته پراخه دی، څه کمی پکې نه راځي. الله چې کم ځای پورې زموږ دا اواز ځي د ټول مسلمانانو مغفرت نصیب کړي. الله چا په زړه کې څه حاجات دي الله تا ته معلوم دی، د غیبو خزانو نه یې پوره کړي. ډېرو خلکو مونږ ته دعا درخواست کړی دی، یو ملګری دی د هغه پیپرې شروع کېږي ما ته پکې دعا وکړي. الله تعالی دا پیپرې چې کومې روانې دي کومې شروع کېږي الله په خیر عافیت سره سرته ورسولی کړي، د هغه دل او دماغ ورته روښانه کړي. الله کریم ذاته په ښو نمبرو باندې پاس کړي. نور چې چا دعاګانو درخواست کړی دی او که چا نم دی کړی څومره مسافر دي الله خپل مدد ورسره شامل حال کړي. څوک چې د رزق حلال لپاره اوځي الله د رزق حلال دروازې ټولو ته کلاو کړي. الله ټول مسلمانانو ته د حیا د عزت زندگی ور نصیب کړي. الله د شپې د عبادت اهتمام مونږ ته نصیب کړي. الله کریم ذات مونږ ته پکې توفیق راکړي چې ستا عبادت پکې وکړو. الله تعالی یو ځل بیا درخواست کوو ستا رحم ډېر زیات پراخه دی، هېڅ کمی پکې نه راځي. کریم ذات د ټول مسلمانانو مغفرت نصیب کړي. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.